آسټریلیا هم د T20 ورلډ کپ 2024 دپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. ډېر یو بیلنس ټیم یې جوړ کړی دی. انګلینډ هم خپل سکواډ اعلان کړی دی، انډیا هم کړی دی، ایون افغانستان هم کړی دی، خو پاکستان لا تر اوسه پورې د خپل سکواډ اعلان نه دی کړی. پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه پورې څو کلاړیانو کې کنفیوز دی. یو څو کلاړیان د ډېر نه دي چې آیا دا په سکواډ کې شامل کړو که نه. کله به کېږي په هغې باندې ډیټیل سره یو ویډیو ما جوړه کړې ده. کله چې سکواډ اعلان وشي په هغې باندې به تفصیلا خبره کوو، خو دې ویډیو کې مونږ د آسټریلیا په سکواډ باندې به خبره کوو. اور تاسو به ویډیو مکمل ګورئ او کمنټ کې به خپل رائے ضرور راکوئ چې آیا دې سکواډ سره په یو اس اے کنډیشن د امریکې په پیچز باندې او د ویسټ انډیز په ګراونډز باندې آسټریلیا سیمی فائنل یا فائنل ته کوالیفای کولی شي که نه. ځکه T20 ورلډ کپ دا ځل په امریکا او ویسټ انډیز کې دی. جی راځو تاسو له په سکرین باندې ښکاري بیټسمینان چې کوم دي ټول نه پهله بیټرز دي چې ډیوډ وارنر، ټریوس هیډ او ټیم ډیوډ دا دی بیټسمینان دي. مطلب دی بالنګ نشي کولی، پارت ټایم بالنګ کولی شي. ټیم ډیوډ پکې بالنګ کولی شي پارت ټایم، او ټریوس هیډ او ډیوډ وارنر دی بالنګ بیخي نشي کولی. دا دی از ا بیټر زیشتلی دي. او ټریوس هیډ چې کوم دی ښه زبردست فارم کې دی، آی پی ایل کې ډېر زبردست بیټنګ کړی سپیشلی. او ټیم ډیوډ هم د ممبئی انډین د ټیم حصه دی، زبردست بیټنګ ده هم کړی دی. آلراونډرانو کې دی سره ګوره څلور آلراونډران دي. میچل مارش دی ورسره چې دا کپتان دی. جی میچل مارش د دی د سکواډ کپتان دی. دا ګلین میکسویل دی ورسره، مارکس ټاینس دی او کیمرن ګرین فاسټ بالنګ کوي. مارکس ټاینس میډیم بالر دی اور زبردست بیټنګ هم کوي. ګلین میکسویل سپن بالنګ کوي اور بیټنګ یې الریډي تاسو له معلومه ده. وکټ کیپران دی ځان سره دوه ایشتلي دي، یو میتیو وایډ دی او یو جوش انګلس دی. جوش انګلس چې کوم دی په انډیا کې چې تیر شوی کوم او ډي آی ورلډ کپ وایي کې ښه پرفارمنس کړی، ښه وکټ کیپر دی. خو میتیو ویډ چې کوم دی هغه ورسره یو ډېر ښه هیټر هم دی. ښه بالرانو کې دی سره څوک دي؟ نیتن ایلس دی، میچل سټارک، پیټ کمنس، جوش هیزلوډ، ایڈم زمپا اور ایشٹن اگر. ایڈم زمپا ورسره سپن بالر دی اور میچل سٹارک والډي تاسو له پته فاست بالر دی. میچل سٹارک، پیټ کمنس، هیزلوډ اور ایشٹن اگر دا سپن بالر دی. جی فاست بالران ورسره پیټ کمنس، جوش هیزلوډ اینڈ میچل سٹارک دا درې ورسره فاست بالران دي. سپن ډپارټمنټ کې دی سره ایډم زمپا دی، ایشٹن اگر دی اور گلین میکسویل دا د سپن بالنګ ډپارټمنټ دی. جی او وکټ کیپر الریډي تاسو له ښکاري په سکرین باندې. نو که تاسو سکواډ لګورئ ښه یو بیلنس سکواډ دی. جی یو بیلنس ټیم دی اور ښه بیټنګ ورسره هم ښه کمپلیټ بیټنګ دی. آلراونډران ورسره هم ښه زبردست آلراونډران دي. میچل مارش سپیشلی یو زبردست کلاړي دی. میچل مارش کپتان هم دی د دې سکواډ. دی او ډي آی کپتان چې کوم دی پیټ کامنز دی چې هغه ولا ورلډ کپ هم ګټلی. اوس که چېرې دا ورلډ کپ ایشیا پیچونو کې چا ګټلی نو دی به د T20 کپتان هم هغه ملک جوړ کړی. که دا ورلډ کپ چېرې لیټ سپوز سریلنکا ګټلی یا پاکستان ګټلی یا بنګلادیش ګټلی او د چا په کپتانۍ کې ګټلی ورلډ کپ په دا 50 د او ډي آی فارمیټو، خو هغه به په T20 کې هم کپتان جوړ کړی. دا وګوره آسټریلیا ده، هغه د او ډي آی کپتان دی، د T20 کپتان میچل مارش بیل کپتان، چونکې هغه ولا ګوره تیر شوی دا اوس لا کال هم نه کېږي چې ورلډ کپ یې ولا ګټلی دی. خیر دا کمپلیټ د آسټریلیا سکواډ د جی تاسو له په سکرین باندې ښکاري. اوس کمنټ کې وایي چې آیا دې سکواډ سره آسټریلیا کم سټیج پورې رسېدی شي، سیمی فائنل ته یا فائنل ته؟ کمنټ ضرور وکړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.